نوم چې کوم دی اویس ملک دی، د عمر زوی یم او د انور ملک نوسی یم او د ملک ریاض زوی یم. پرون چې کوم دی زمونږ یو رشته دار دی د میر او مرزو د سریز وی، هغه موږ پسې داسې سوشل میډیا باندې او داسې نور بازار کې پروپاګانډا کړې وه چې یاره دوی پردي جایدادونه نیولي دي او دوی پردو ځایونو باندې چې کوم دی قبضې کړي دي، زمونږ نه چې کوم دی په مارکیټ کې زمونږ حصه ده هغه نیولې ده او په کور کې چې کوم دی زمونږ حصه ده هغه نیولې ده. نو زه صرف نن د هغې لپاره راغلی یم چې د هغه د خبرو چې کوم دی زه وضاحت کوم او هغه له زه په لیګل طریقه باندې دا جواب ورکوم چې زمونږ چې کوم جایداد دی په د کور خبره کړې، په کور کې چې کوم زمونږ دا کور چې موږ د چا نه اغوښتی دی، نو په دې کې چې کوم دی دا ظفرعلي نومې دی پسران بهرام، هغه خپل دریمه حصه چې کوم دی په ایوب زرګر باندې خرڅه کړې وه. بیا ولګېده مظفر خان چې کوم دی مظفر خان سره چې کوم دی ایوب زرګر تبادله وکړه په بازار کې، ایوب زرګر له 2 دوکانونه ورکړل او د چې کوم دی مظفر خان ته په کور کې چې کوم دی دا کم کور چې زمونږ دی په دې کې خپل حصه واغشته. بیا چې کوم دی مظفر خان ولګېده نو دا خپل کور چې کوم حصه ده هغه دریمه حصه چې د هغه خپله کومه حصه وه هغې چې کوم دی دا روح الله چې کوم کس موږ پسې پرون پراپګانډا کړې وه، نو د هغه په خواښې باندې ګلسمې بیبي نوم یې و، په هغې باندې چې کوم دی خرڅه کړه. بیا د ګلسمې بیبي او د هغې 3 خویندې صاحبزاده او رابعه او نورالورا، د هغې نه چې کوم دی زما والد صاحب چې کوم دی محمد ریاض، زما مشر تره فیاض امدادالله خسرو، دوی چې کوم دی خپله حصه ترې واغشته او مظفر خان چې خپله حصه کم کورو 1/3 چې کومه حصه وه هم ته زما والد صاحب ریاض فیاض امدادالله خسرو دوی چې کوم دی هغه حصه واغشته. د هغې نه پس د کوم دی دا خبره کړې وه چې یاره زما په دې مارکیټ کې حصه ده، په مارکیټ کې زما چې کوم دی دوی سره حصه ده او هغه دوی زما نه په زور باندې نیولې ده. نو هغه د سقر چې کوم دی وارث جینو مې و هغه خپله حصه چې کوم دی نو دا خرڅه کړې ده په موږ باندې، په فیاض ریاض امدادالله خسرو باندې. د دې کور د دې مارکیټ دا کوم جایداد چې زموږ دی دا کم از کم 1980 نه چې کوم دی دا موږ سره را روان دي، د 1940 نه چې کوم دی نو زموږ دا پدري جایداد دی دا زموږ د نیکه په نوم باندې انور ملک نوم باندې چې کوم دی را روان دي. د هغې نه پس چې کوم دی نو دا زموږ نیا پسې چې کوم دی نکاح مهر وشو، د نکاح مهر نه چې کوم دی هغې زما پلار او زما ترګانو پسې فیاض ریاض امدادالله خسرو پسې چې کوم دی وراثت وکړه، هغه چې کوم دی موږ پسې راغی. دا د 1940 نه چې کوم دی دا جایداد چې کوم دی نو دا موږ سره دی او دا زموږ دی. باقي د دې چې کوم دی دا انتقالات دي دا تاسو ټول کتې شئ، دا د دې سټامپ پیپر دی کوم چې موږ اغوښتی دی، دا د دې انتقالات دي دا ټول ما سره دا فایل کې چې کوم دی کې ټول ما سره زما د جایداد انتقالات پراته دي. زه صرف دته دا ویل غواړم چې ته موږ پسې پراپګانډې کې او ته موږ پسې په بازار کې خبرې کې او ته موږ شرمې. زمونږ ریکارډ دی الحمدلله تاسو وګورئ، دوی د زمونږ ریکارډ په عمرزو کې وګوري، کو موږ د چا نه ځای نه نیولي، موږ داسې غلط کار کړي، موږ خو سپید پوش خلک یو، موږ خو جنګ جګړو دې شیزونو والا نه یو. نو د هغې نه پس دې څه ثبوت پیش کړي نو دې وکړي. باقي دا چې کوم دې څه علاقه غیر نه دي، دلته قانون هم شته، تحصیل تاڼه شته، دې لاړ شي جوډیشل کمپلیکس ته، هلته دې چې کوم دی په موږ باندې دعوه وکړي، هلته به چې کوم دی موږ د دې هر څه چې کوم دی جواب ورکړو، موږ به خپل ثبوت چې کوم دی هلته پیش کړو. ته کوم دی داسې لرې رشته کې راځي روح الله نومې دی او د سریز بې دی د میر او مرزو کوم دی 3 کورنۍ چې کوم دی نور هم ولاړې دي. زه هغوی ته هم دا ویل غواړم کو زما مال ته څه نقصان ورسېده، زما مارکیټ ته چې څه نقصان ورسېده، زما کور ته، زما ورونو ته، زما تره زامنو ته، نو په هغې باندې به زه چې کوم دی بیا پوره اکشن اخلم. انتقالات چې کوم دی د دې کور چې کوم دی موږ سره خپل چې کوم دی کاغذات پراته دي، دا په 1980 کې چې کوم دی نو موږ جوړ کړی، د هغې نه پس چې کوم دی په 1983 کې چې کوم دی موږ دا مارکیټ جوړ کړی. د دې انتقالات چې کوم دی ټول موږ سره دي، په پټواري مال کې چې کوم دی د دې ټول انتقالات پراته دي او دا موږ سره په کور کې هم شته، ما سره په دې فایل کې هم د دې انتقالات ټول موجود دي. دوی چې دې پسې چې کوم شاته کمې کورنۍ ولاړې دوی په موږ باندې چې کوم دی هر قسمه خپل ټرایانې وکړې، په هغې کې هغوی ناکامه شو، خو دوی صرف دا غواړي چې د دوی دا ځای چې کوم دی آباد نه شي او دا دوی روکاول غواړي. خپلې ټرایانې د 4-5 کورنیو موږ پسې وکړې، هغوی ناکامه شو، اوس یې راته دی راپاڅو جي ته څه نقصان ورسېده، که زموږ مارکیټ ته څه نقصان ورسېده، زموږ کورونو ته څه نقصان ورسېده، یا زموږ نورو خپل فیملي کې چې کوم دی چاته نقصان ورسېده، د هغې نه پس به زه په دې باندې پوره اکشن اخلم. کوم دی انشاءالله یو څو ورځې پس د دې پرنس کانفرنس نه پس چې کوم دی ډي پي او صاحب له ځم دې باندې به چې کوم دی زه پوره اکشن اخلم، په دې باندې به زه نوټس ورکوم چې یاره دوی چې کوم دی په بازار کې راځي او دا یو ورځ نه شوه، دوی روزانه د دوی دا چې کوم دی 1.5 هفته د دې وشوه چې کوم دی دوی زموږ کور ته هم راځي، عمده روح الله چې کوم دی راځي، کله ورسره هغه یو کسي، کله ورسره بل کسي، او دې مارکیټ ته دی نن هم ځي چې کوم دی زموږ مارکیټ ته راغلی او عکس ورسره ولاړ او ما ته چې کوم دی په مخامخ ولاړ او ما ته خبرې اترې کولې.